لسمه سپاره نهم رکوع سوره توبه دریم رکوع. لسمه سپاره نهم رکوع سوره توبه دریم رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. وما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. مشرکانو ته نه رسي چې دوی الله جوماتونه آباد کی. شاهدین علی انفسهم بالکفر، حال دا دی چې دوی په خپل کفر باندې خپله ګواه دي. اولئک دغه خلک چې حبطت اعمالهم چې دوی عملونه ضایع شول. وفي النار هم فیها خالدون، دوی به همیشه پور کې اوسیږي. انما یعمر مساجد الله، بېشکه الله جوماتونه هغه خلک آبادوي من آمن بالله، څوک چې ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر، په ورځ د آخرت باندې، واقام الصلاة او لمونځ کوي، وآت الزکات او زکات ورکوي. ولم یخش الا الله، الله نه علاوه د چا یاره نه لري. فسوف پس زر د اولئک چې دا خلک ان یکونو من المهتدین، دوی وګرځېږي هدایت والونه. اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام، آیا تاسو حاجیانو ته سبیل لګول، اوبه ورکول، مسجد حرام خدمت کول برابر وګرځول. کمن آمن بالله، لکه څنګه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې، والیوم الاخر، په ورځ د آخرت باندې، وجاهد فی سبیل الله، او الله په لار کې جهاد وکړي. لا یستؤون عند الله، الله په نزد برابر نه دي. والله لا یهدي القوم الظالمین، الله ظالم قوم ته لار نه ورکوي. الذين خلق امنوا چې ایمان راوړ، وهاجروا هجرت وکړو، وجاهدوا فی سبیل الله، الله په لار کې جهاد وکړ، باموالهم وانفسهم، په مالونو خپلو او په ځانونو خپلو سره. اعظم درجة عند الله، الله خواته د دوی لویه درجه ده. واولئک هم الفائزون، او دا خلق مراد ته ورسېدل. یبشرهم ربهم برحمت منه، الله خپل جانب دوی ته د خوش خبرۍ زیره ورکوي په رحمت سره، ورضوان او په خپل رضا جویي سره، وجنات او په باغونو سره، لهم دوی دپاره فیها په دې کې نعیم مقیم، همیشه دایمي اوسېدل، خالدین فیها ابدا، همیشه به دوی په دې کې اوسي. ان الله عنده اجر عظیم، بېشکه الله خواته لوی ثواب دی. یا ایها الذین آمنوا، ایمان ولا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، مگر زوی خپل پلارونه او خپل ورونه دوستان. ان استحب الكفر علی الایمان، کچرته دوی ایمان باندې کفر ته ترجیح ورکوي. ومن یتولهم منکم، او څوک چې له ستاسو نه دوی سره دوستي کوي، فاولئک هم الظالمون، دا خلک ظالمان دي. قل ورته فرمای، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کچیرته پلارونه او زامن د ستاسو، و اخوانکم ورونه د ستاسو، و ازواجکم او بیبیانې د ستاسو، و عشیرتکم او فیملی د ستاسو، و اموال اقترفتموها، او د ستاسو هغه مالونه چې تاسو ګټلي وي، و تجارت، او د ستاسو تجارت، تخشون کسادها، تاسو ته د دې کمی نقصان یروي، و مساکن ترضونها، او د ستاسو کورونه چې پکې اوسئ تاسو ته احب خوخوي الیکم ستاسو ته، من الله الله نه، ورسوله او د الله رسول نه، وجهاد فی سبیله او جهاد فی سبیل الله نه. فتربصوا، بیا انتظار کوي، حتی یاتی الله بامره، تر دې پورې چې الله خپل حکم راوړي. والله لا یهدی القوم الفاسقین، بېشکه الله فاسقو ته لار نه ښایي.